دو هغه ډېر خوشحاله شو او څه خبرې وکړې. په خبرو کې یو خبره دا وه چې خو زما نوم یعفور دی او زما پلار باندې نوح علیه السلام سورلي کړی وه او دا یې وخت نه والې تر اوسه پورې مونږه دومره سوونه خره پیدا شوي وو د هغې نسل نه، خو په مونږ باندې سیوا د نبي نه بل چا سورلي نه ده کړې. د حدیث کې دا چې وایي خلک دا کیسه د حدیث نه دی او دا کیسه دروغجنه ده. کیسو باندې مشتمل یو کتاب ما لیکلی دی او د دې کیسې حقیقت هلته ما ښودلی دی چې دا کیسه تر کومه حده پورې صحیح ده. دا صحیح نه، دا دروغ دی. مسلمانانو کې اهل سنت والجماعت کې قاضي عیاض رحمه الله دا کیسې لیکلي دا خپل شفا کې، خو د اصل ځای هغه نه دی. دا کیسې لیکلي دا اصل کې روافضو خپل کافي کې، کافي کولینی کتاب دی، هغې دا کیسې لیکلي ده. او دا ډېر خطرناک قوم دی، دی چې کومې خبرې کوي په هغې ډېر کم خلک پوهېږي. امام مسلم رحمت الله تعالی علیه په خپل صحیح مقدمه کې صحیح مسلم دا ثابت کړی دا چې زمونږ دین دا په سند باندې بنایي. الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. یو سړی چې حدیث بیانوي، خبره بیانوي، هغې لپاره د سند ضرورت وي. لیکن یو داسې ډله شته دی چې د هغې په دین کې او د هغې په مذهب کې د سند څه حیثیت نشته. دا کیسه و ذکر یغی ده چې یو خر د بل خر نه نقل کوي او بل خر د بل خر نه نقل کوي. ته په دې پوهېږې په دې چې دې کیسه اشارت دا اصل کې اشاره اهل سنت والجماعت ته ده چې دا خالص خر دي، دی دین سند په بنیاد جوړوي. نن هم ډېر خلک شته دی هغه د اسناد نه مخ اړوي، سند باندې بحث نه کوي. دغه کومه خاص ډله چې دا د هغې سند په قصو باندې په خوبونو باندې دارنګې روایت ہے، آواز آئی، غیب سے ندا آئی. دا دین زموږ د علاقو کې ډېر دی. غیبانو آواز وکړه چې غیب ونه ته په آواز څه پوه شو. دغه خلقو ډېر محنت کړی دی په د اهل سنت والجماعت کې. دي عقاید بیچارهګانو برباد دي. څوک به قبر ته ولاړي د هغه سره به ربط کي چې دا چل داسې وشو دا داسې وشو. څوک به غایبانو نه امداد غواړي، چا پیریان عالم الغیب ګڼلی دي. دا ټول مصیبتونه دغه یوې ډلې پیدا کړي دي مسلمانانو. دا د یعفور قصه چې کومه کوي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یعفور ولېږو چې ورشه فلاني ته آواز وکړه. یعفور بلړ نو د هغه ور چې کوم دی هغه به یې وټکاو، نو هغې نه وروسته به هغه راووتو او ورته ویل ما پسې راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غواړي. سوال دا چې عربو کې دروازې وې او آیا دروازو کې لرګي دروازې وې؟ عربو کې هغه زمانه کې کپړې وې، دروازې مروازې هغې نه پېژندې. دا ټولې کیسې دي او دروغجنې دي. دی جوړ کړی دی دې دپاره دی چې د سند حیثیت وغورځوي. نو د دې حمار تفصیل په دې وجه پکارو چې دا هغه خر نه دی، دا عفیر دی. د عفیر مقابله کې هغې یعفور جوړ کړی دی. دا ډېر لوی ظالم خلق دی. نور حدیث خو هماغه دی کوم چې دی. هغه یعفور باره کې خلک کیسې ادام کوي بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو هغه لاړ او ځان یې یو کوی ته وغورځو مړ شو. نو دې کې اشاره دې ته ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نعوذ بالله صحابه کرام هغه دغه شانتي وي ټول مرتد شو. دې کیسې اصل مقصد دغه دی. لیکن زمونږ خلک ناست دي منبر باندې دا کیسې بیانوي. مونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د معجزاتو منکر نه یو او دا هم منو چې هغه سره کاڼو خبرې کړي دي، هغه سره بوټو خبرې کړي دي، هغه سره بې شمېره څیزونو خبرې کړي دي، هغې نه انکار نه کوو. لیکن دا د یعفور قصه دروغجنه ده.
دا یې ګپ دی. دې سیز که دومره خطرناک خبرې دي. أن يعفور حمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى نفسه بعد انتقال النبي من شاهق أو في بئر، هذا منكر جدا وسنده مهلهل. كان الإمام أبو موسى ذكره في كتابه ثم قال: لا أحل لأحد أن يرويه إلا بعد أن يذكر كلامي فيه من أنه منكر جدا. يعني الأصل أول ما جابوا الحاجات دي هو نفس الشخص صاحب الكتاب نبه على أن هذه الرواية باطلة وأنها منكرة ولا يؤخذ بها.